هر هغه مسلمان چې دی له کوره وځي او د ده اراده د سفر او سفر نن سبا په اصطلاح باندې واو یا اتاویا کیلومتره دی سفر کی د ده اراده دی چې زه به واویا کیلومتره زیات سفر کم یا د اتاویا کیلومتره نه به زیات سفر کم. نو دغه و او اتاویا کیلومتره چې کوم مسلمان سفر کې دی مسافر شرعي مسافر ده په ده باندې به د سفر ټول احکامات لاګو کیږي. هغه اعمال چې الله رب العزت دغه مسافر ته رخصت ورکړی دی یا هغه عمل چې الله رب العزت په سفر کې د ادا کولو طریقه ورښولې ده په هغه طریقه سره به په دې حالت کې دی هغه عبادت ادا کوي. که یو سړی 78 کیلومتره کم اراده وکړي مثلا 80 کیلومتره اراده کړي 15 کیلومتره دی سفر کړي چې زه کومې علاقې ته روان یم هغه د ما د کور او د هغې علاقې په منځ کې 15 83 یا 83 نه کم سفري نو دا مسلمان به که یوه شپه هلته کې 2 کې 3 کې 4 کې 10 کې 20 کې دی به پوره عبادت دغه فریضه چې 4 رکعتیزه فریضه ده د مازدیګر د ماسپښین او د ماخوستن دغه به دی پوره ادا کوي 4 رکعته پوره فرض به دی مسافر شرعي نه ده دغه شریعت مسافر نه ده ویلی اگر که دی مسافر ده من وجهین لیکن شرعي مسافر نه ده هغه احکامات چې مسافر ته معاف دي هغه ده ته نه دی معاف. که یو سړی 78 کیلومتره سفر کی یا د هغه نه زیات سفر کی شریعت دته دغه 3 لمونځونه چې د مازدیګر او د ماسپښین او د ماخوستن والده ته حکم کړی دی چې دی به قصر په دې کې کوي دی به دغه 4 رکعاته فرض دا نیمایي کوي 2 رکعاته به کوي. ما چې کوم آیت تلاوت کو سورۃ نساء کی 101 نمبر آیت ته الله رب العزت په دې کې د دې لمانځه تذکره کړې ده. اذا ضربتم فی الارض کله چې تاسې سفر کې په مځکه کې فلیس علیکم جناح بیا په تاسې باندې ګناه نشته ان تقصروا من الصلاه چې تاسې خپل دغه لمونځ کې قصر وکړئ کم یې کوئ 2 رکعاته کوئ 4 رکعاتې قصر په دې 3 لمونځو کې د مازدیګر ماسپښین او ماخوستن 2 لمونځونه چې د سهار او د ماښام لمونځ په دغو کې قصر نشته دا به پوره ادا کوي صرف دغه 3 لمونځو کې به قصر کی. اوس یو سړی د کور نه روان سه دی 78 کیلومتره سفر کی مثلا پنډۍ ته روان ده کراچۍ ته روان ده لاهور ته روان ده داسې مقام ته روان ده چې د هغه جی او د ده د کور په منځ کې 80 یا 83 کیلومترو نه زیات 88 90 100 کیلومتره سفر ده دی لاړ هلته کاروبار کی هلته د ده دکانداري ده بټۍ ده هلته نور کاروبار ده که چیرې د سړي اراده د 15 ورځو د اوسېدو هلته وکړه چې زه به په دغه خپل دفتر کې 15 ورځې تېروم په د خپل دکان کې به 15 ورځې تېروم بیا دا هلته مقیم سه هلته به سفریانه لمونځ نه کړي هلته به هم پوره لمونځ کړي. که چیرې یو سړی د 15 ورځو نه کمه اراده وکړي سودا اخیستلو ته لاهور ته تللی کراچۍ ته تللی بل علاقې ته تللی ده 15 ورځو نه کمه اراده یې ده یا د 1-2 ورځو اراده یې ده چې زه به د 1-2 ورځو نه زیات وخت نه تېروم دغه سړی به قصر کې لازم ده واجب ده په ده باندې چې دی به قصر کې دی به 4 رکعتیزه فرائض 2 رکعاته ادا کوي. او که چیرې قصر ونه کې فقها فرمایي دا ګناهګار ده دا سړی کوم سړی چې 78 کیلومتره اراده لري او دی رواني کله چې د خپل آبادی د خپل کلي له آبادي نه دی ووتو یا دی به په دې کې سفریانه لمونځ شروع کړي که په ده باندې د لمانځه وخت راغی
چې تر څو پورې د خپل آبادی ته داخل سوی نه خپل علاقې ته چې د کور په کوم کلی کې موجود دی هغه آبادی ته داخل سه د سفر ختم سوی اوس به دی قصر نه کی بلکې مکمل منځ بکی که یو سړی مسافری او دی دغه فریضه څلور رکعاته پوره ادا کی فقها فرمایي دغه څلور رکعاته به په دوه طریقو سره کړي یا هو په دې څلور رکعاتو کې په اولو دوه رکعاتو باندې اتحیات باندې دای کېنستی اتحیات به ویلې یا باندې کېنستی مثلا لکه موږ او تاسو چې دلته د مازیګر څلور رکعات ادا کوو کله امام غلط سی ولاړ سی اول اتحیات نو د اول اتحیات واجب ده د اخیری اتحیات دا فرض ده لیکن د دغه مسافر سړی لپاره د اول اتحیات باندې کېنستل فرض ده دای کېننستو یا څلور رکعات او دریم رکعات ته ولاړ سی دریم رکعات یو کو سلرم یو کو اتحیات باندې کېنستو سجده سهو یې وکړه دغه څلور سره رکعات نفل وګرځیدل فرض ادا نس کچیر یو سړی په دې دوه رکعاتو باندې کېنستو هغه نو وروسته دریم رکعات ته ولاړ څه سلرم رکعات یې وکویا بیا یې سلام وګرځاو په د باندې واجب ده چې دای سجده سهو وکړي کچیر سجده سهو ونه کی دغه المنظم قابل قبول نه د واجب الاعاده ده چې دغه المنظر راو ګرځي ځکه واجب لده نه پاته سو چې هغه سجده سهو ده سجده سهو لدی وجب د باندې لازم سو اگر کا اول اتحیات سے هغه فرض ہوئے د ادا ک لیکن په سلام کې تاخير وکوي سلام لازم ہوئے دغه اول اتحیات نو ورسته چې دای سلام وګرځي سلام یې ونه ګرځاو دریم او سلام رکعات ته ولاړ سلام یې ورسته کوئی سلام یې زندمن کنا وخت سوې نو د فرض پنا وختواله سره په د باندې سجده سهو لازم سو چې کله سجده سهو وکي المنز مکمل سره المنز ادا سره بیا د المنز واپس را ګرځول په د باندې لازم نه دي لیکن که سجده سهو یې ونه کړله د المنز په د باندې واجب الاعاده د شدای په د المنز را ګرځي